یوسف علیہ السلام واقعا ډېر تفصیل سره تاسو اورېدلی وه. هغه هم څه په جوړ شوي پروګرام باندې بیان نه و، بس فوراً، او دا هم څه په جوړ شوي پروګرام بیان نه دی. چونکې چې زما ستاسو داسې هنګامي بیاناتو کې ملاقات کیږي، ما دې دپاره پړه کې یو په خیر ادا وکړه. د انبیاو واقعات به کوم هر جمعه یا هر کلی که اوږده کیسه یې ټوټو کې به یې کوو، خبره به ډېره نه اوږدو، مختصر به یې کوو، خو تفصیل سره به یې کوو، او په یو ورځ باندې ټوله کیسه به نه کوو. قرآن مجید کې چې ما سوچ وکړو، نظر مې واچو نن یو غنټه دوا، نو سیدنا موسی علیہ السلام واقعا دا مې خوښه شوه، مې دې نه به شروع وکړو. او چونکې موسی علیہ السلام د یوسف علیہ السلام دغه کیسې تکمله ده، هغه پوره کیږي چې دا بني اسرائیل مصر ته څنګه لړل، نو هغې جواب شو و 2 جمعو کې. اوس د مصر نه څنګه ووتل، هغه جواب به د موسی علیہ السلام واقعه کې کیږي. موسی علیہ السلام واقعه قرآن مجید کې تقریباً 6 ځله دا واقعه تفصیل سره او اختصار سره لنډه اوږده ذکر شوې ده. دغه شانتې ډېر واقعات دي چې قرآن کې یو یو ځای ذکر دي، اوس ګڼو ځایونو کې، لکه د یوسف علیہ السلام واقعه یو ځای کې ذکر وه، د آدم علیہ السلام واقعه و ځایونو کې ذکر ده، و مقاماتو کې. د نوح علیہ السلام واقعه قرآن مجید کې 25 ځای ذکر ده. نو موسی علیہ السلام قصه د ټول نه زیاته ذکر ده، ډېرې تفصیل سره دا ذکر شوی د 6 مقاماتو کې. مونږ هر مقام او هر ځای د هغې کیسې او د واقعې په تسلسل کې او روانۍ کې هغه لږ لږ ځای به ترې وایو. د ذوالقرنین واقعه هم قرآن مجید کې یو ځل ذکر ده، اصحاب کهف واقعه هم یو ځل ذکر ده، هاروت ماروت، قابیل حابیل، طالوت، هغه باغ والا کهف کې د خضر علیہ السلام واقعه دا یو ځل ذکر دي. د لقمان علیہ السلام، لقمان واقعه یو نیک انسانو، د اسماعیل علیہ السلام د علالې ذکر، د بلعم بن باعوره واقعه دا یو ځل ده، د سلیمان علیہ السلام او د میږي واقعه دا یو ځل ده. دغه شان د یحیی علیہ السلام د پیدایش کیسه او د عیسی علیہ السلام دا یو ځل ذکر دي. قرآن واقعات بیا بیا وروړي، د دې راز څه دی، د دې وجه څه ده. تقریباً 100 وجوهات چې ما وختي راځي وشمارل، مطالعه مې کړل، 9 وجې دي او 9 رازونه دي چې د هغې د وجه قرآن واقعات بیا بیا وروړي. یو خو دا دی چې للعبرت، عبرت دپاره وروړي، نصیحت خلک واخلي. للنشاط، د نشاط دپاره دې سره ذهن تازه کیږي. دې دپاره وروړي چې د دنیا نه هغه زیاته مینه هغه بند شي، بې خرته مینه، ترغیب د آخرت دپاره چې آخرت سره مینه محبت پیدا شي. هغه خلک هم تللي دي، موږ به هم ځو. للسرور بعد الغم، پس د غم نه د سر د خوشحالۍ دپاره ته هغه حالات وګورې، ته به وایې چې هغه لاسه زما لاسه سخته ده، سخت خو په هغې راغلي دي. تسلی به په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم ته چې د مخکې پیغمبرانو سره څه شي وو، تا سره به هم داسې کېږي. خیر ته لک ساته، لتشجیع د بهادرۍ دپاره پیش کېږي چې ګوره هغې څومره صبر کړو، څومره بهادرۍ سره هغه مسله رسول و. نوح علیہ السلام، موسی علیہ السلام د ظالم بادشاه مخې ته ولاړو، فرعون. یوسف علیہ السلام په جیل کې دا مسله نه و پرېښې. ایوب علیہ السلام څومره اوږده بیماري تېره کړې وه. نه دا دې دپاره دې باندې بیا ګڼ کتابونه لیکلي شوي دي. عبدالوهاب نجار کتاب د قصص الانبیاء، عبدالرحمن بن ناصر السعدی کتاب د قصص الانبیاء، اردو کې په دې باندې حفظ الرحمن سیوهاروي لیکلي قصص القرآن.
ابن کثیر هم لیکلی قصص الانبیاء اصل کې دا دغه البدایه والنهایه یو جلد دی اردو میں راغلی دا بل قصص النبیین ماشومان دپاره ابو الحسن علی ندوی لیکلی دی دا هو تمهید دی واقعه دا اوس به موږ خپل واقعه کې نوځو موسی علیه السلام دا نوم تقریبا سیوسل وزایا وسورو یوسل وو زینو کې راغلی دی لفظ موسی د کومې ژبې ټکی دی او دا د کوم زبان لفظ دی دې بیا معنی څه ده دې باره کې زما تحقیق دا دی التعریف والاعلام کې عبد الرحمن سہیلی سرګمان علوم عالم صفحه 21 کې اغلی کی موسی بن عمران دا د عمران زویو عبرانی زبان لفظ دی او په اصل کې عمران په عبرانی کې عمرمو دا فاحش زوی او هغه عازر زوی او هغه لاوی زوی او هغه یعقوب علیه السلام زوی موسی لفظ دا عبری زبان لفظ دی عبرانی حالکو ته هیبرو وی ایچ ای بی آر ای ڈبلیو هیبرو وسمي موسى بموسى لأن التابوت الذي كان فيه التقطه آل فرعون وجد في ماء وشجر موسی ته موسی علیہ السلام زګوي چې دې کم صندوق کې او کم تابوت کې جوړ شي وو هغه د فرعون والو په اوبو کې په ونو کې مونته وو هغه اوبو پاس په ونه وي نو مو داغي په جواب کې اوبو ته وي سا داونو ته وي نزګو ته موسی وي په اوبو کې منتشوي اوبو او ونو کې والمو هو الماء بلغتهم داغي په جواب کې دا اوبو ته وي سا چې کوم دې داونه ته وي چې ونو ته دا چې چا پورته کړو نو صابوسو نقاش یو عالم دې دغه په قول باندې لازم ان شاء الله دې کې یو ټوټه هم نه پاتې کیږي خدا هغه د موسی علیه السلام د موسی د نوم او عربي کې موسی عربي زبان کې دا بیا چاړې ته وي ویخته چې به خلک خري خدا د موسی عربي ژبه ټکې نه دی هغه ټیم عربي زبه هم چلاوم نه یا کوم نو اخوانه وتلې او الله باغ وخت کتابونه عربی کې نه را لګل دا یو قران دی چې عربی کې را لګل عبری بوا سوریانی وا آرامی وا نور زبانونو واقعیا شروع کیږي څنګه نو څو تاریخ لیکلی دی او څو قران وای تاریخ نبم لک ټچ ورکو او لک بل قران نم ټچ ورکو معتبر قران دی تاریخ معتبر نه دی تاریخ غلطی تی شي خو قران نشي غلطی دی قران د الله کتاب دی تاریخ مخلوقات لیکل دی تقریبا چې مصر ته یعقوب علیه السلام راغنه او یا کاله د مصر کې او یا سره پاسه تقریبا د بیا وفات شوی د خو وصیت دا کړو یوسف علیه السلام ته چې زما لاش په ځان سره وړي فلسطین ته ځان سره دا وړي فلسطین کې بیخه بهر کیف او هغه ټیم بادشاہ او یا وزیر هغه لاش وړي فلسطین ته ول دی خخ کړی دی یوسف علیه السلام وفات کېدو سیوسلس کاله تقریبا عمر دا تخمینی خبرې دي تاریخ خبرې دي قران کې دا خبرې نشته هغه دا ویلو دا وصیت یې کړو چې د مالاش په تاسو وړي ځان سره دلته نه پرې دی بیا تاریخ دا لیکلی چې موسی علیه السلام کله ته د مصر نه ځان سره د یوسف علیه السلام تابوت ایسته وړو حدیثم په دې کې راغلي عظام یوسف خلق هغه نه اډو کې مراد داخلي خو اډو کې نه دي ځکه چې پیغمبر لاش نه اډو کې کیږي نه خوري کیږي هغه الله پزما کا باندې حرام کړی دی د پیغمبر او د رسول لاش لازم کني شي خوړی ناغه غیزان سره وړو اداغه نه پس بنی اسرائیل غلامان شو یوسف علیہ السلام چې وفات شو زمانہ پس دای حالات ډیر خراب شو هغه نه یو توحید مسله وته بیا فرعون چې کوم دی فرعون خو باندې ما تفسیر کړو او کوم بم رستو راضی به ان شاء الله د باندې دی باندې ډېر سخت کارونه کول دریاب مینس کې یو ځای بل ځای بدی باندې قلعه او دا د فوج د لپاره خفیه ځایونه د پدی جوړول به سخت کارونه پدی کول یسومونکم سوء العذاب کې هغه ته اشاره ده سخت کارونه به کول نو دا غلامان دا شانتی شو تاریخ دغه وی قران چې بیا سورۃ القصص کې شروع کړی دا
ډېرو ځایونو کې به واقع قرآن کې لیکن قصص کې ډېر تفصیل سره دا عذاب د نور سورتون نه ډېر ټچ ورکوم. سورۃ الاعراف کې هم ذکر دا، سورۃ البقره کې هم دا، سورۃ طه کې هم دا، سورۃ النمل کې هم دا. نمل 27 ته، طه شلم دی، اعراف هم دی، بقره دویم سورۃ ده. چې هغه شروع کیږي قرآن د التن شروع کی دا هغه سر دی چې قرآن زبوی ما چې بالکل اوله خبره اول پارت چې دراغه سي دغه کیسې نه قصص کړي زموږ د علم مطابق. الله وی چې نتلو علیک من نبأ موسی، مونږ لولو تا خبر د موسی علیہ السلام او فرعون او د فرعون بالحق ټیک ټیک دا مونږ تاسو ته لولو. فرعون علا فی الارض، یقینا فرعون چې کوم دی ځان لوی کړو په ملک کې، ځان یې کړو خان جوړ کړو. وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم، داغه اهل ټوټه ټوټه کړو، پاټه پکې جوړې کړې، کمزورې کول به یو ډله بنی اسرائیل یادي، علالول به زامن داغي، حیا به غسل داغي د خزو، و دا فرعون مفسدین ناروانی به کو فسادیو. فرعون دا د شاهان مصر لقب دی، دا د خپل نوم نه دی. 3000 کلونه قبل مسیح تقریبا دا دې تیر شوی دی. 3000 سال قبل مسیح د دې حکومت تقریبا د عیسی علیہ السلام دراتونه 3000 کال مخکې وو. د سکندر ته زمانه پوری یو دیرش خاندانونو د دې په حکومت باندې په مصر باندې حکومت کړو. د عرب مورخینو مطابق د فرعون د موسی علیہ السلام د زمانه چې کوم فرعونو دا د عمالقه د ټبرنو خاندان نو، او د عرب مورخینو تاریخ دانانو مطابق د نوم ولید بن مصعب بن ریانو یا مصعب بن ریانو یا ریان اباو یا تشریانو، ډېر اختلاف ته پکې، یا ابو مرو کنیت ته. لیکن جدید مصری چې کوم مورخین دي اغه لیکي چې موسی علیہ السلام چې کوم فرعون او د زمانه رمسیس ثانی دا دغه زوی من فتح د دونو من فتح. بل فرعون دا اوس ما ویلو دا معین معلوم بادشاہ سنوم نه ذاتی خپل نیم ناون دا خپل اسم نه نوم. ظالم مصرانو د بادشاہانو بدغه نوم لقب به لکه اوس زمانه کې د جرمنی بادشاہ ته قیصر به وي، د روس تاجدار ته به زار و زار، د ترکی فرمان روا بادشاہ ته به سلطان وي، او د مصر والی چې کوم والی مصر ته به خیدیو وي، د دکن والی مشر ته به نظام وي. تاریخ دانان دام لیکي چې د موسی علیہ السلام زمانه کې اغل وکړه یو فرعون او بیا مقابله بل فرعون سره وا، پلاری وو رامسیس ثانی او مقابله بیا من فتح سره وا. تفسیر ماجدی لیکلی جلد 124 کې دا فرعون دغه ډیټیل دغه وضاحت ته تاریخي طور. فرعون دا خوب لیدل او دام تاریخ لیکلی دي، یا هغه نور خلق نور دلو علماؤنا مولیانونا ترویتیانونا چې دا بنی اسرائیل کې با یو پیغمبر پیدا کیږي او دا پیغمبري خاندان دی، داغه د لاسه به وستا بادشاہي زی نه په دې وجه هغه به واړو وجل یذبح ابناءهم. دې ته اشاره کوي. مفاتيح الغیب کې امام رازی رحم الله هم دغلی گلی ان الانبیاء الذين كانوا قبل موسى بشروا بمجيئه. موسی علیہ السلام نه مخکې چې کوم پیغمبرانو هغه د موسی علیہ السلام دراتلو زیر ورکړو، او فرعون دا خبره اوریدلې وي ان خبرو نه پدې وجه یذبح ابناء بني اسرائیل د بني اسرائیل واړه باغ وجل علالول به. امام رازی دې ترجیح ورکړی دا کله تربیتیانو او د نجومیانو خبره پکې واچي. امام رازی په اول جیل کې پاغي رد کړی دی چې د دی ویلیو ناغوی د تربیتیانو خبره څنګه صحیح ده، هغه دروغجن دي، سړی په ایمان نه خلاصيږي. مونږ وایو او صحیح ده، خو اسلام کې داسې وا داسې ده. او تربیتیانو د علم په خوا
پیریان اسمانونو ته ختل هغه ان شاء الله خپل ځای نه کې بواقع یو څنګه بختل څنګه بدلل دی به خبره اورېدې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پیغمبر شو نبی ادي دا تکبر بن شو نه هغه خبرم ټیک دي چې هغه داسې اورېدلو خبر شي په طریقه باندې نه پدې وجبا دبا بني اسرائیل واړو وجل بیا و خپل وزیر وی چې ګوره ته ارګاله دا خلک وجنه زمونږ دا باغوانه او دا بسوک کوي دا خو زموږ چپړاسیان دي نیو کال به وجل یو کال به بیا پرې خودل قران نه دا معلومیږي چې دې ظالم دو ځله دا کار کړو یو ځل چې موسی عليه السلام کله لوي شي او راغ نه بیا ته غوسه شي او بیا به شروع کړو یو ځل د پیدایش نه مخکې اپدی باندې هغه خزه مقرر کړل وی تورات دا لیکلي دي او هغه به بني اسرائیل به خزو باندې ګرځیدل دي به چیک اپ کو چې ورو کې شته کې نشته بیا به ال دغه پولیس کې نه ول کالک به وشو بس مخه سره تورات دا لیکي چې دریاب ته ولې او قران دا وی چې علالول به یذبحو ذبح دا فرعون دغه نظامو فرعون امام راغب لیکلی دی دا خدای لفظي وضاحت ما وکړو چې بیا هر ظالم ته فرعون اوس ویل شي خلک مسوله کوي سم فرعون نه دا اوس د بل شکل دی ټکی اختیار کړی دا اوریجن او د هیستوري اذان لوا خو لیکن اوس د ځان له حیثیت اختیار کړی تب دا وضاحت پدې د ټکی سره یاد ساتي عربي جبه دا کمال نه جده کې هر یو ټکی تاریخ موجود دی الله دغه وی چې ويستحي نساءهم مفسرین نام لیکي چې خزه به ژوندې پرې خو دی د دا بارا چې خدمتونه کې یا چدا استعمال اولې به خو امام رازی او بل ترجمه کړي ويستحي نساءهم اغي يفتشوا فروجهم دا اغي اپریشن اغي چیک اپ بیگو چې آیا په دې باندې حمل التشتا کې نشتا سب آلو باندې وکتل ظالم ظلم کو زیاته یګو بهر کې چې پکم کاله واړو نو اجل نه په اکل هارون علی السلام او شو هارون علی السلام د مشرور دی اپ کم کاله چې وجل پای کال موسی علیہ السلام وشو دام تاریخ لیکلی دا قران کې نشته دی څنګه بچو غیل راځو دی په کم کالو شو نو تفسیر ماجدی لیکلی دی چې تقریبا د 1520 قبل مسیح پیدا شوی دی 1500 کال مخکې د عیسی علیہ السلام نه اوس دا 2016 چې دی کنه عیسی علیہ السلام د اسمان د خطو تقریبا د 2016 کلونو شو خدا زیات ساته ان شاء الله چې عیسی علیہ السلام کیسه کوم د 2000 باندې مته خبره کوم چې دا تاریخ غلط دی لکه چې دا 15 کال وروسته دی دا غینه په خپل داغي علمانو لیکلي دي انګلیش هیستوري چې څومره وګوري داغي لیکلي دي نا به اغازه کې بیا ویم او سوال لسو کال مخکې د عیسی السلام نه دی وفات شوی دی یعنی 15 شپاله صدې مخکې د عیسی السلام نه مخکې دی تیر شوی دی سونه کلونه 1500 کال مخکې سوچو که زمون پیغمبر بیا د عیسی السلام نه 1500 کال سره پاسه رستو راغلی دی 530 تک 510 لګبګ دومره عمر دی واقع وشو الله وی چې ګوره مونږ وختل چې مونږ په کمزور خلکو په بنی اسرائیل باندې انعام او فضل کو دی آزاد کو امنګ دی رزم کې مشران جوړ کو ونمکن لهم فی الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمکن لهم فی الارض مشری ورکو دی له اختیار ورکو دی له پزمکه کې مصر کې یا بل ځای کې فرعون او حامان ته حامان دغه وزیرو حامان هو پورا خامار وړل وزیرو یو حامان د سره یو بل سیبو دغه موسی علیہ السلام د ترز ویو چابیانو سره زمکه کې نو خښ شوی قارون دا دوله د وزیرانو ډېر رزیلانو الله وی چې دی دوړ د زاغه سوخم د دې بنی اسرائیل طرف نو دا غ سره ښکار کم چې دی دا غ نه یریږي دی یریدل چې بنی اسرائیل ډېر زیات دي کدا اوچت شو لوی پارټي ما مشری ختم نه کی ناغه د خپل باچای د بچکول لپاره هم دا چل کو چې واړه به وجل ما مشری ختم نشي هغه دا خبره چې نیمه پاتې شو چې موسی علیہ السلام او شو نو څه چلو شو بیا تقریبا تاریخ د لیکلي قران کې نشته چې شپږ میاشتې یا درې میاشتې دا مور پټ ساتلو الله وی چې وحینا الی ام موسی نرضعه منځل کې واچول مور د موسی علیہ السلام لا وحی می وکړه وحی بیا ډېر طریقې دي چې قران ویلي لکه چول جبرئیل لګل الله سره په خپل خبرو کې د پردو نشاته
نکه جبرئیل هم راغلی دا پیغمبر نه ده، پیغمبر نه ده، ښځو کې پیغمبران نه سړو کې اوس پیغمبري بنده شوی د محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته. دا زموږ عقیده ده، دې ته ویلی شي عقیده ختم نبوت، عقیده د ختم نبوت، پیغمبري ختمه ده. اوس که سړی مني چې بل پیغمبر دی راځي به او نوی پیغمبر به راځي، نا کافر دی. عیسی علیه السلام به راځي، هغه زوړ پیغمبر دی، بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت به راځي. دا ذهن کې واچوه. قادیانانو سره جنگ دا هم په دې خبره دی چې هغوی وي نه پیغمبري نه ده ختمه، په دې خبره باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ویلي زه آخري پیغمبر یم، زما نه پس بل پیغمبر نه راځي. موسی علیه السلام د موزله کې الله دا واچول نرضعیه د تلپې ورکوه، کله چې د باندې یریږي فالقیه فی الیم دې دریاب کې پرېږده، ولا تخافي مه یریږه په د باندې د ډوبېدو نه، ولا تحزني او مه خفه کېږه د په جدایۍ، ولې انا رادوه الیک مونږ به دې تا ته واپس کوو او دې به پیغمبر کوو. تورات دلته لیکلي چې هغه یو ټوکری وه یا یو صندوق و، هغې سنبال برابر کو، ګیر چاپېره په هغې باندې لیپ یا پینټ یا هر څه ولګول چې اوبو ته نه ځي. تورات لیکلي د قرآن کې نشته دی، دې پکې سملو او پرېښودو، چې پرېښودو هغه دریاب کې پرېښود روان و. دا ګران کار دی، دا مور نه تپوس نه کوي ماشوم اوبو کې پرېږده، اوبو ته ووله. سلیمان علیه السلام وخت کې جنګ شو، فیصله راغله، دوه ښځو جنګ و. تا چلو چې ښځو څه کول څه کار به کو نه بلې یا یو څه بل څه تاریخ دغه لیکلي دی، خو دا خبرې چونکې ممبر باندې خوند نه کړي خلک دی بیا غلط مطلب ولي نه. دا یو دواړو بچي بار کې نیولي وو، واړو دریاب نه بهر د شرم خیا سره راغلی دی، یو بچی وړوکی وړی دی، دواړو جنګ شوی دی، چېرې یو زما وړوکی دی بل وی زما دی، هغه یو باندې جنګ شوی دی، مشره وه بله کشره وه. داود علیه السلام موسی سلیمان علیه السلام له فیصله لړه. نو هغه ورته وی چې یاره داسې چل دی، هغه مشر ډېر فریاد کو، ای وړې په لږه کمزورې وه نو ډېره وکیله به نه وه، هغې غټه یې ورکړې ده، خو هغه وړې بیا اتفاق نه راته نو هغه دې خو یې وروړه چې پرې یې کم نه په منځ دې دوه کړو، نیم ته واله نیم به دې دا واخلي. مشر او بس په منځ دې دوه که نه، وړې وې نه نه مینیمم او روغ دي خو دې سره دي، نو دا د کشره دی. یو کمبل باندې جنگ شنو، فیصله لړوي کمبل، یو وی زما ده بل وی زما، چا پټه کړی و دی بل نو. سلیمان علیه السلام د یا بل فیصله لړه هغه نه هغه ورته وی اوس په څه کوو، دې دواړو له سرونه مانګز کې په کم سړي په سر کې چې د دې کمبل وړی روح ته دا د هغه دی، لکه اوس یو سړی نسوار کړي نو خوله بوی کا که دا هورې تښتېدلي بهر نو په نسوارو کې چونړ زیاته ده یو له جیبونه بوی کا، د چرسي سړي هم پته لګي. اوس که دې ډېر چنګمان وخوري که نه دا نه غلطېږي، سپیمونه به یې بوی راخېږي. نو دا خپلې نښې دي، دا خو عقل سره وخت سره سړي عقل راځي. بهر کې دا روان دی، دریای نیل د هغې نوم دی، او نیل د خاص هغې ځای نوم دی چې کوم ځای کې دا فرعون غرق شوی دی، بحر قلزم دی ته وایي. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا. بار کې په هغه څیز روان دی، اوچت کدله فرعونیانو فرعون والو، انجام به دای چې دشمن به د دی او یو ټینشن به جوړ شي، لکه چې دی خو د څه نه یېرېږي نه هغه پسې الله کور ته رسوي. ګوره چې الله څه غواړي نو هغه کېږي. ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين. الله وی فرعون او حامان دا غي دواړو لخرو غلطۍ کولې په خطا کې وو، دی غلطي کوله چې سړی اوچت کو، دا وړوکی اوچت کو پرې خود اغال دا دی په چکر باندې وته یا چې ارسو خدای دریاب نه یو لخته یا یو وړوکی ټوټه د موسی د فرعون د دربار پر سیټ باندې ته لوي په چکر مکر لراوته ال د ناس ته خزي وختمان غزولې سره خپل وینځي غلامان وي نور کسانو هغه د یو ځای شي روان دي دا وګوره لري نه خدای ښکاري خو چې خوا دراغه نه یو صندوق یو کې ټوکرای و کولای کو نو خپل معشوم نه خان دی بکې تاریخ لیکي چې ګوته چوپلا تاریخ لیکل قرآن کې نشته ده هغه خو ښه دی چا چې لوري و چا لیکلي چې هغه وینځه و هنوم دغه ماشیتا نو ماشیتا په عربي کې ته عربي زبان زده ماشیتا ویل شي مشت منګس ته وي منګز لګون کې وا یا چیر سو زمونږ هغه سرکار نشته دی سړی او خزوا بس اوچت کړي دی
خزی دې د خزی وی آسیه نوم تاریخ لیکلی دا نوم قران کې نشته دی نه خو شوی دی آسیه بنت مزاحم حدیثو کې بازو کې راغلی دی ټیک ته حدیث صحیح او قران کې راغلی بیا موږ منو ندی ظالمان وته وی چې څوک په پوښي وی دا خو د بنی اسرائیل ما تخکاری دې ځای کې موضوع القرآن لیکلی دی چې یاره دا خزر د چې کم ده دا موسی علیہ السلام د تر لوروا دا خبره خطا ده روح المانی په دې رد کړی دی ناغو ته وی خزو ته وی لا تقتلوه دې مو وجنا می وجنا عسى ينفعنا ان قریب دا زرد چې موږ له فایده راکې یا موږ به دې پس دیواله ونسو موږ به خپل زوی جوړ کو زموږ زوی نشته زوی بمشي وهم لا يشعرون الله وی دی فرعونانو ته د فرعون ته پته نه وام چې اصل کې سړي ریالټي واتس د ریالټي دا فرعون چې کوم دغه ته پته نه و واصبح فؤاد من موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين دغه خدا کیسه شروع چل تغي صندوق چت کو بس د سړی د قتل نه ماشوم بچو خدای خو زړه د موسی علی السلام د مور فارغا نه بیقرار او نږدې وا چې هغه دا خبره ښکارا کړې چې زما زوی دی او الله یې مونږ له زړه کلک کو زړه مولا مضبوط کو او د دې خور ته وې وقالت لاخته دا اوس هغه سر سره ولګوا چې کله دې پر خودنو خور ته ویلو قصيه د پسې پسې ځا تاریخ لیکلی چې مریم نوم یو خو ما سوخ کې تاریخ ابن عساکر مطالعه کو تاریخ ابن عساکر دا بحث جلد کتاب دی بحث جلد دا یو جلد دا بنه دا یو جلد وي دا غټ 82 والیومز دی بحث جلد دی ایګه ما کتلو چې د دینوم کلثوم نه کلثوم ساسره هغه کی دی او دی لګری چې مریم دی بهر کې مریم بو یا جرسو د پسې پسې دا دا مشر خو په پته لګی دی چې پسې پیدا نه وړه خو نه وګنه کا کونه خو نه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون هغه ورته د یو ډډ نه قتل د یو سیډ نه قتل د فرعونانو د پته نه و چې هغه پسې تا پېشيږي روانه ده هغه پسې شیشه کرا روانه ده نو خبر دا اوس ګور الله پاک تنظیم کوي څنګه کوي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ودا مشوم دي جاړي وې د پيو درولو وخت دی په اخلي دوه کال یا چې دغه شریعت ارسو زمو شریعت کې دوه کال دي ښا دوه کال د پورې به مور خپل په ورکی خپل وجیدا دا د هر مرض دارو ده ما ته ډاکټر وې چې دې وړو کې کله غو خوږي کنه نو د مور د پيو اساس کې به ویل کاوه ټیک کیږي با ایسنس دا وې مې دا هو ډاکټرانو دا خبرې وکي خو مخکې نه دا د مودین کې دي یوړو کې یو مسله راوړې او مخ کې یې راوې دلته کې او ماشوم دی خو دوه کاله خو په خورل دي خو سوي هغه سینې نه عادت کیږي نه اورلی نه ما ته څنګه چل کو ما زه په دې خبر نه پوهیدم ما والي صاحب نه تاسو کو مې څنګه چل وي دا به په نه ورګي دوه کاله پس دې کې جراثیم وایرس پیدا شي دا د لپاره مضر صحت دي بل هغه خونه موشي کنه نه بیا گزاوه دغه نه نظامون قانون او زمون لا چې کوم دغه ده بس دوه کاله پورا حولین کاملین د خور مریم نمو یا کلثوم نمو دی بس روانه و د پس دغه د پیدا ولو وختو نه الله پاک اوس ګوره ال د مور خپاله کنه هغه اوس د سره یو ځای کې جو د مور زړه په قرار شي موسی علی السلام په طریقه باندې لوي شي د فرعون کور ته ورسو د فرعون نه بچ کو سوچ کو فکر کو الله نظام ته ګوره کنه کوپړې بری خوځي الله وی باندې کړې مونږ پاغه باندې پیور کوونکې دا مونږ باندې کړې چا چې بس نه تاسو باغی خو کوړه بچای نظام ولوي قسمه قسم وینځي وي خزوي خلک خدا سي غټانو دا خدمت تولاړي کنه ناغه نه غسته تحریم دلته معنی لغوي باندې دا نه چې حرام کړي حرمت شرعي او دا تنزیه دي نه نه دا غنه مراد الله باندې کړي بس نه غسته ندا ال تورسه د دربار ته الته او تو ویغیتا هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه تاسو ته کور والو خم
چې د پالنه بکی لکم ستاسو د پیرې دپاره وهم له ناصحون هغوی به د خیر لټي هغوی ولې نه نو دا لړه او مور یې راوسته فرددناه الی امه واپس که مونږ دا موسی علیه السلام خپلې مور ته کی تقر عینها دې لپاره چې سترګې یخې شي ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون بهر کیف دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطاب دې هغې له نزو موسی علیہ السلام لوی شو قرآن اختصار کی دی چې کوم دی قرآن میجر ټاپکس غټ ټاپکس علی لوی لوی وړو جزئیاتو کې نه نوځي هغه جزئیاتو کې زی هغه وړې خبرې بازي ځینو کې راخلي واړه پاټونه چې هغه د خلکو پکې ګوتې والی اشعار دان نه جوړ کړي هغه بیا کلیر کړي صفا کوي دلته چونکه دی بنی اسرائیل نه دا واقعیا لګه بچي وي د روغ مروغ به نه وشته نو قرآن مخکې زی ډایرک ځواني لذي بس لوي شو ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما هر کله چې هغه ورسېد خپل مضبوطیات او واستوى پوره شو برابر شو مټ د ټینګول شو مضبوط شو ځوان شو مونږ ورکاله پویم ورکلا علم ورکو یعنی نبوت غالبا دغه ته اشاره خودل دغه ته اشاره ځکه نه ده چې دی به تور نه واپس راځي او هغه ته به اشاره خدا اک علم د کوم چې ما د یوسف علی السلام واقع کی ویلو پویا د خو وبدو آی کې پویا د زنا د حرمت او دغه شذونه او شریعت پویا ول الله ورکړه چې باغې باندې د عصمت برقرار وي اوس دی وخت یو واقع بکیږي دی یو ځل وته د چکر باندې دلته سیو هاروی رحمه الله او نور علماء دالی کلی دي چې دی لوی شو نو د پویا رااله چې زخه د فرعون د خاندان نه ما زخه بنی اسرائیل ما ګوره التکم قبطی یو خاندان چره دو بل اسرائیلی دې قبطیانو په دې اسرائیلیانو ته لکسپک کاده بد دی او دا کاته دې پوښیو خو د وجه په بیا غیر ډیر خیال ساته چې دا خو شاهزاده دی اوس د کینګ د بادشاہ زوی دی نه اسرائیلی د اسرائیلیانو غیلک حالات خشوع عبرانیین به مغی توی او کنعانیین به متوي اسرائیلیان به متوي نه دی ورځ دا هانته بازار کې ګرځي ودخل المدینه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان د خار ترنه وته خلک غفلت کې او د غفلت ټیمو د خوب ټیمو نو ویلیدل وی مونتل دو سړی پاغه کې چې جنگ کو لاسه چولیو او دا سړی سو کو قرآن ګوره وضاحت تا ګوره هاذا من شيعته وهذا من عدوه دا یو د ټولګي نو د موسی عليه السلام د ټبر نو دا بل د دشمن د ټبر نو دشمن خدا سے پیژنه د فرعون د خاندان نو قرآن دا سے وضاحت کوي خان خلک دا به پکې نه وی کنه بس دوه کسان جنگ کو نه دینه بغیر خو واګه نه حل کیږي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه دنا مدد مطالبه وکړه هغه د خاندان والا د آکس مقابله کې چې د دشمن نو د دشمن مقابله کې ما هیلپ وکا د ته چغواله هیلپ می ما مدد وکا موسی علیہ السلام لړو فوکزه موسی فقضى عليه سوق ورکا غلا موسی علیہ السلام فقضى عليه نه ختم کو جنداغو یو دا معنا ده یا فقضى عليه الله فیصله وکړه دا غد مرګ خلاصې کو خلاص کی سوق باندې سوق مری نه هو موسی علیہ السلام هم درسته بداو ست پته ولګي دا ډېر خطرناک سوکو خو بهر کیف د اراده نه وکړي دا د قتل مخکې د ما ویلو عصمت الانبیاء زموږ د عقیده چې انبیاء ګوره ګناونه نه کوي نه د پیغمبرانو مخکې نه رستو نه ګناه کبایر نه صغایر اجتهادي خطا دي کیږي هغه ته ګناه نشي ویلې اجتهاد چې خطا شونه سنن ابو داود کی حدیث نه چې یو اجر شو هغه صحیح شنو دعا جو نه دي بهر کیف قال هذا من عمل الشیطان اوس ګوره که ظاهر معنی کې اندل د بیا اعتراض راځي زبا خپل د شيوخ معنی کوم هاذا دا قبطی من عمل الشیطان من عمال الشیطان د شیطان د لشکر نه دی یقینا عدو مضل مبین دشمن دی گمراه کوونکی د ښکارا موسی علیہ السلام وی زما ربا ما ظلم کو زیاته کو په خپل ځان په ما پردوا چې فغفر له بغي پردوا چولام یقینا غډیر پرده پوش دی پرده پوخ دی مهربان دی سړی عمل کو پاتاونه لګي د خلکو ته الکه امینډډ سړی مړ منتشوي دی په پته نه لګي چې دا قاتل څوک دی کلر پته نه لګي
الله به پرده واچوله که نه ناغه بیا شکر ادا کی یا رب شکر دې چې په ما دې پرده واچوله. فرعون وی چې ګرځې کس معلوم کنه بیا ما ته ووایه. اوس سار لبیا دې په یاره کې ګرځي خائفن په یاره یترقبو شاشاته ګوري فیض الذی استنصره بالامس شاشاته ولې ګوري یاره کې دی فرعون د سو رپورټونه کې لانجه باندې ونړو. نو اوس چې ګوري بیا غد وکسا بیا یو دوکسا اړم دی یو پکې دا بل ځنې دې چې خلاص کړو. یستصرخو د چغي وی قال له موسی علیہ السلام توي انک لغوی مبین تسر ک شیخ کارا ته ډیر رزیل پروند املا چولی ونن بیا ماته وی چراشه تازه لک پاد اب کوم ورګه. فلما نرادا کله چې موسی علیہ السلام وغوښتو ان یبتش بالذی هو عدو لهما هغه چې هغه د دوړو دشمن دی دغه خطا کېږي ما دا بنی اسرائیل دی او تفسیر کې نزو بیا به ټیم لګ دی خبره بس کو. ناغوی موسی علیہ السلام اتريد ان تقتلني تغواړي چې ما وجنه وسو کما قتلت نفسا بالامس لك څنګه چې دیو تن پورن وجلو چې هغه د اصلي سترګې ولې د پایره کې شي لګا اوس دی. ان تريد تو خدا نه واړي ان تقول الا ان تكون جبارا مګه چې شي زور اور فی الارض په مصر کې تمصر کې اوس ځان نه بدمعاش جوړي پرون یو ال د تخت کړي نن ما اوس وجنه اته د اصلاح کوونکو نه بهر کې خبره هغه ته لړه دربار د فرعون ته لړه هغه وی چې دی اونې سه او اډرو شو چې دی مونږ وجنو د باندې جلات ته حکم وکړو. نو اوس دی بوزي د مصر نه او د فرعون نه کور نو زیو مدین ته دا واقع ان شاء الله جون دي او پسې واقع بیا به خبره کړو دوه وجو لړ شي اذان وکړي. سبحانك اللهم وبحمدك.